بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، زه زمرد بنری د پروګرام میډل ایسټ ټایم سره یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. کتونکو، تاسو ته پته چې نن سبا د کم وبا چې روانه ده د کرونا وایرس په نوم باندې او پوره دنیا کې مطلب دا چې خلک یې پریشانه کړي. بیا په تیره پاکستان کې هم الله دې خیر وکړي، خو بهرحال نن سبا چې د نور ډېر زیات خلک پریشانه دي. دلته په متحده عرب امارات کې هم چونکې دلته هم ډېر کیسونه دي، دلته هم خلک مسافر پریشانه دي. زموږ کوشش دا و چې نن پروګرام کې موږ د کرونا وایرس نه چې کومه یره ده یا زموږ د خلکو کوم سوچ دی، کوم فکر دی، دې حوالې سره موږ د قرآن او د حدیثو په رڼا کې مطلب عالمان راولو او هغوی زموږ کتونکو ته معلومات ورکړي چې یاره د دې وبا په دې وخت کې څه کول پکار دي او مطلب دا دی موږ له څه کول پکار دي. دا ټول ډېر پروګرامونه وشو، خو نن موږ کوشش کړی دی چې موږ دوو عالمانو ته بلنه ورکړي چې هغوی راشي او دلته کې ستاسو په وړاندې تاسو موږ ته ټلیفون کول وکړئ، د هغوی نه معلومات واخلئ او دا چې کوم زموږ زړونو کې یره ترخه ده د دې حوالې سره د دې نه معلومات واخلو. په دې وخت کې موږ مسلمانان یو، موږ له څه کول پکار دي، کوم عملونه پکار دي. نو د دې ټولو خبرو دپاره موږ بلنه ورکړې ده. زموږ لومبنی میلمه په ای بي ټي خیبر باندې به په ډېرو پروګرامونو کې تاسو کتلی، خو یو 2 کاله بیا چونکې دی د پی ایچ ډي په سلسله کې چونکې د وینې په بهر ډېرو، نو خیبر ټلویزیون باندې ډېر کم بیا راغلی دي. مفتی عزیز الرحمن صاحب ته موږ بلنه ورکړې ده، هغه راغلی دی نن زموږ سټوډیو ته. موږ دا غوښتل چې مفتی صاحب زموږ کتونکو ته معلومات ورکړي. مذهبي سکالر دی او نن سبا دوی پی ایچ ډي هم کوي د ملیشیا نه او هغې سره به نورم بیا دی زموږ د دې پښتنو خدمت کوي انشاءالله مسلمانانو. نو مفتی عزیز الرحمن صاحب تاسو ته په خیر علي ویم، په خیر علي زموږ سټوډیو ته. مهرباني، شکریه. زه به د ټول نه اول مفتی عزیز الرحمن صاحب طرف ته راځم او مفتی صاحب نه به دا پوښتنه کوم مفتی صاحب چې دا کم نن سبا چې کومه یو پریشاني روانه ده، خلک ډېر زیات پریشانه دي، څوک څه خبره کوي څوک څه خبره کوي. نو زه یم چې تاسو د شریعت په رڼا کې لږ د دې موږ ته دغه وکړئ چې یاره د موجوده حالاتو کې زموږ مسلمانانو وروڼو لا د پښتنو له څه کول پکار دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. ټولو ناول خو ډیره شکریه او الله تاسو له جزای خیر درکړي، ولې چې موږ د کمیونټي، موږ د ملک، زموږ د خلکو دا حق جوړیږي چې هغې له یو صحیح خبره، یو صحیح پیغام هغه سړی ورسوي. په دې موقع به زه شروع د دې ځای نه وکړم چې الله جل شانه فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. الله پاک فرمایي چې کله کله د خوف په ذریعې سره، د لوږې په ذریعې سره یا د مرګونو په ذریعې سره هغه زه ستاسو امتحان اخلم، ستاسو یو ازمایشي. او په دې کې صرف چې زه دا وګورم چې کوم هغه خلک دي چې هغه زما په حکم باندې صبر کوي، برداشت کوي او دا وایي چې مونږ الله پیدا کړي او الله طرف ته به واپس ځو، دا مال الله را کړی او الله ما نه واپس واخیستو. یره او امن، خوف او سکون دا د الله د طرفه نه دي، د دې خالقم الله دی، مالکم الله دی. نو به حیثیت مسلمان مونږ خو به دا وایو چې دا ټول حالات دا د الله د طرف نه یو ازمایش دی، یو امتحان دی. سوال دلته دا دی چې په هر ازمایش او په هر امتحان کې شریعت یا اسلام مونږ ته یو ګایډنس راکوي، یو رهنمایي راکوي. مونږ له یو داسې شی ښایي چې په دغه حالت کې به داسې کوي. نو په دې موجوده حالاتو کې مونږ ته څه کول پکار دي او موجوده حالاتو کې چې کومو څیزونو سره مونږ مخامخ کیږو یا کوم مسائل مونږ ته مخکې راځي د هغې شرعي لحاظ سره حل څه دی او د هغې شرط مونږ ته جواب څه راکوي. نو دا خو لکه د دې تمهید و چې هر څه په دې کې به زمونږ یو رشته دار دی په اسلام آباد کې، اجمل خان مروت. نو هغه بله رسته ما د ټلیفون وکړو، وایي ته په یک یو ټکي ما پوی کا
چې دا وایرس دا ژوندی دی که مړ دی نو ما ورته ژوندی دی وایي بس به دا د الله د طرفه نه دی هغه ډېر ساده او سمپل سوال او سمپل جواب وایي چې دا مړ دی که ژوندی دی نو خبره دا ده چې دا هر څه د الله د طرفه نه دي او خدای پاک زموږ یو امتحان اخلي چې زما بنده ته په دې حالاتو کې څه کوي نو موږ ته شرایط په هر قدم باندې د دې گایډنس راکړی دی او انشاءالله په دې به خبره کوو چې موږ له څه کول پکار دي او کوم د شرایط احکامات دي هغه موږ منو په دې موقع باندې. جی ډېر مننه مفتي صاحب. مفتي صاحب زه به دا پوښتنه وکړم چې نن سبا ستاسو ته پته ده زیات ځکه تاسو عالمان یې جوماتونو کې لمونځونه هم بند شول او بیا ایون چې مدینه منوره کې هلته کې او خانه کعبه کې په ډېر هغه خلک بیا زموږ ملک کې هم د جمعې لمونځونه نو مطلب دا چې ډېر خلک دا سوچ کوي چې الله زموږ نه ناراضه دی دا یو عذاب دی په موږ باندې ځکه چې ډېر مختلف قسمه ظلمونه او زیادتي او ملاوټونه او څه دغه شروع نو کېدای شي الله پاک زموږ نه ناراض او ځکه الله پاک خپل کور دروازې په موږ باندې بند کړلې نو په دې څه دا کوي چې د خلکو دا سوچ څه زمرود خان دا سوال خو شاید چې تا نه به خلکو نه یې کړی خو موږ نه دا سوال ډېر کېږي. جی جی خو چونکې زموږ ذمواري چې خلکو ته صحیح یو لاره وښایو او د شرعت چې کوم ارشادات یې هغه هم خلکو ته بیان کو. نو چې کله نه حرمین شریفین بند شو یا جماعتونه بند شو نو زه په خپل هم په دې باندې پریشان وم نو چې ما کله تاریخ وکتو نو د حجاج ابن یوسف د زمانې نه واله تر 1979 پورې په دې کې بارها داسې واقعات شوي دي چې هغې کې حج معطل دی طواف معطل دی حرمین بالکل بند دي لکه اول حجاج ابن یوسف په زمانې کې بیا د هغې نه پس ته 251 هجري کې اسماعیل بن یوسف هغه حمله وکړه نو هغه حج موقوف کو طواف موقوف کو حرمین بند کړه. بیا امام ذهبي په تاریخ اسلام کې لیکي چې 317 هجري کې د دغه نه بحرین نه چې کوم د یو کس رالو هغه په بیت الله شریف باندې حمله وکړه د بیت الله شریف دروازه هم وایسته حجر اسود یې وایسته او تقریبا 30,000 حاجیان دا یې مړه کړه او دا بغیر د کفن او بغیر د غسل نه دفن شوي دي او بیا 10 کاله پورې حج چې کوم دی دا موقوف و نه طواف و نه حج و د هغې نه پس ته بیا جګړې لړایګانې اخر مسلمانانو د حجر اسود قیمت ادا کو او بیا حجر اسود واپس راوړو او حج شروع شو. بیا به تا ته یاد وي چې 1979 کې چې کوم جهان العتبي و چې د مادي اخر زمان دعوا یې کړې وه دلته خو زه ماشوم وم خو ما ته یادېږي چې مکې باندې کله هغې قبضه کړې وه نو 15 دن پورې لکه طواف او سعی دا هر شی موقوف و حرمین بند و نو دا لکه خلکو ته یره د دې خبره ده چې خلک دا سوچ کوي چې جوړدا فار د فرست ټایم یعنی اول ځل داسې شوي دي چې حرمین بند شو طواف بند شو او جماعتونه بند شو خو دا اول ځل نه دی یو خدا دی چې دا تاریخ کې شوي دي او بار بار شوي دي لکه یو ځلې حیزه راغلی وه نو هغه حیزې د وجې نه ابن کثیر په البدایه والنهایه کې لیکلي دي چې تقریبا روزانه به 400 نه واخله 500 کسان دا به مړېدل نو حج موقوف و. بیا په 15مې صدۍ کې داسې حالت راغلی و چې بدامني دومره زیاته وه چې خلک به مکې پر رسېدی نه شو خلکو به په لاره ولوټل او بس قیدیان به یې کړه نو په هغه کال باندې هم چا حج نه و کړی نو دا لکه دا نه ده چې الله پاک په مونږ باندې یو عذاب دا خدای پاک مونږ له یو تنبیه راکوي مونږ له خدای پاک یو نوټس راکوي ولې چې الله پاک په قرآن پاک کې دا فرمایي چې که یو ښه حالت تا باندې راځي نو هغه زما طرف نه یو نعمت دی یو انعام دی او چې کوم بد حال په تا باندې راځي نو هغه ستا د عملونو نتیجه یي بما کسبت ایدي الناس په خپل لاس چې کوم تاسو څه شی لکه مونږ وایو چې څه کرې هغه به ریبې نو نن سبا که مونږ خپل ځان ته شیشه ونیسو خپل ځان ته وګورو نو زمونږ اعمال هم د کتو نه دي او چې کوم ظلم دی کوم مونږ حقوق په اعمال کوو او کوم زیاتی مونږ کوو نو دا خو ټول څیزونه مونږ ته خو به دغه حالات مخکې کېږي زموږ عملونه دي بالکل نو دا خبره ده چې لکه څنګه قاري صاحب فرمایل چې باید دا د توبې او د استغفار وخت او الله طرف ته د رجوع وخت
او د خپلو عملونو د اصلاح وخت ده. ولې چې که تا ته یادېږي زمرد خان چې دا څو میاشتې مخکې مونږ اټمي جنګ خبرې کولې چې اټمي جنګ به یې نو دومره تباهي به وشي دا به وشي یا به وشي. الله پاک وفرمایل چې ته اټمي جنګ ته مه ځه، هغه خو ډېره غټه خبره ده، جازونه دي او بمونه دي. تا ته زه صرف داسې یو وړوکی شی هغه مخکې کوم چې هغه په سترګو هم نه ښکاري، ته د هغه مقابله نشي کولی. هغه نه نن دنیا کې څومره مخلوق لاړو، دنیا کې څومره مخلوق تباه شو. خو په دغسې ازمیښتونو کې زمرد خان موږ ته کول څه پکار دي چې کوم بنیادي پوینټ دی دا دی چې الله پاک زموږ دا وجود دا جسم چې کوم پیدا کړی دا امانت دی او مقاصد شریعه د هغې مطلب دی چې 15 شیونه داسې دي چې د هغې حفاظت په ما فرض دی. یو زما ایمان دی، یو زما زندگی د خپل ځان او زما اولاد، یو زما چې کوم عزت دی، عزت نفس چې کوم ته وایي، یو زما چې کوم عقل دی، یو زما چې کوم دولت دی. دا 15 څیزونه هغه څیزونه دي چې د دې پروټیکشن د دې حفاظت دا په ما فرض دی. نو کورونا وایرس دا لکه په خپله قاتل نه دی، خو دا خطرناک تر هغه حده پورې دی چې که ځان بچ نه کې نو تا مرګ ته رسوي. او چونکې د دې علاج نشته نو دا خو مونږ ټول خلک دا خبره منو که نه چې علاج سنت دی. په دې کې اوس اختلاف نشته که نه چې علاج سنت دی، صحیح ده. چې علاج دی اوس هېڅ دپاره نشته نو د هغې بیمارۍ نه بیا خپل تحفظ بیا دا سنت دی. دا به سنت نه بلکې فرض دی. ولې چې الله پاک فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاس به خپل ځان هلاکت طرف ته نه غورځوئ. او قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځان او خپله فیملی دا به د جهنم د اور نه ساتئ. دا پروټیکشن دی. بیا چې رسول الله سلم زندگی ته مونږ کله لاړ شو نو رسول الله سلم په هر وخت اول خپل پروټیکشن کړی دی. لکه دنه زیات توکل والا خو څوک نه و، دنه زیات مضبوط ایمان خو د چا نه و. خدای په غزوه احد کې چې ځي نو د 2 زغرې اغوستی وي. دا اول په خپله باندې چې کوم د ده په دا غاښ مبارک شهید شوی په هغه کې د اوسپنې خول چې کوم هیلمټ و هغه اغوستی و، نو د هغې چین هغه د ده غاښ مات کو. صحیح ده. نو رسول الله سلم خو متوکل هم و، هغه خو په الله باندې ایمان هم و، هغه خو رسول هم و، خو لیکن خپل حفاظت دا اول شرط دی. دا شرط اول بالکل. یو کتاب کې مې بل رس کتل چې وایي بیزوګانو ته که ته پیسې کېدې او کیلې کېدې نو هغه به کیلې واخلي او پیسې به پرېږدي. وایي د هغې دا عقل نه وي چې خو دا پیسې والا په دې پیسو به د ډېرې کیلې واخلي او مزې به کوي. او وایي بېوقوف سړی هغه ته چې صحت او پیسه دا دواړه کېدې نو هغه به پیسه واخلي او صحت به نه اخلي. حالانکې که دی صحت واخلي نو صحت د وجه نه به د ډېره پیسه وګټي چې ته روغ یو صحتمند دی. نو مونږ سره دا وجود دا زندگی دا د الله امانت ده. ځکه خودکشي حرامه ده، ځکه زهر چې کوم دی که نه د هغې استعمال الله منې کړی دی. خاوره چې کوم ده هغه پاکه ده، په خاورې تیمم کېږي، په خاورې باندې لمونځ کېږي، په خاورې کې مونږ مړی ښخوو. خو لیکن د خاورې خوراک دا ناجایز ده، حرام ده. ولې چې هغه وجود دپاره نقصاني ده. د ګرم سیز نه خوراک نه او د څښاک نه رسول الله سلم منع کړې ده، ولې چې هغه زما وجود دپاره نقصاني ده. نو حفاظت د خپل وجود او د خپل زندگی دا اول فرض دی. چې څومره پورې زما زندگی ده نو زه به لمونځونه او دسونه ډېر کوم، زه به ښه کارونه ډېر وکړم، زه به د چا مدد وکړم، زه به کمیونټي کې یو نفهمند شخص په طور باندې موجود یم. خو زما زندگی خدا نه ده چې کورونا وایرس ته دی زه پرېږدم چې راشه او بس ما زندگی ختم کړه. صاحب یو کال انتظار وکړو نو سکرین مفتی صاحب تاسو وګورئ یو زنانه ته د وړو تروړه ورکوي او د هغې تصویر بیا ټولې دنیا ته ښوولی دی. دا لاندې تاسو وګورئ دا سرو کپړو له ذره چې هغې ته مخ اړولی د تصویر نه د صابون ته دغه به ورکوي د 20-30 روپو او ټولو دنیا ته یې وشرموي. ښه دا اوس دې سړي ته وګوره چې هغه پاس سپینګیری پاس ګوري هم نه د شرمه، ځکه د وړو تروړه ورته ورکوي نو تاسو ټولو دنیا ته یې څه لښئ، الله ته یې وښه. دې ته اوس وګورئ زنانه سره کته کړې ده، دا 10 کسه د وړو تروړه باندې لاس کېښودلی دی. د دې د لاندې دا تصویر لا مه کټ کړئ، د لاندې وګورئ مفتي صاحب، د لاندې چې کوم کافر دی چې موږ ورته انګریزان وایو، هغوی د روډ په غاړه تروړه په جالۍ پورې تړلې ده چې څوک راشي او د چا ضرورت یې اوچته کوي اوسي. او کوم چې موږ مسلمانان یو نو موږ یوې غریبې زنانه ته تروړه ورکوو او 10 کسانو په لاس کېښودلی، موږ پې نوم کوو چې یاره موږ د زنانه ته د غریبې ته د 2-3 کیلو اوړه ورکړل
او کوم چې انګریزان دي کوم چې کافران دي چې موږ ورته په هر مانځه کې بددعا کوو نو هغوی د روډ په غاړه باندې تاسو وګورئ تړلی دا کړې اوس په تیزي چې څوک راځي د چا ضرورت وي بل ما یو بله ویډیو کتله نو هغې هم مطلب د خوراک څیزونه په فوټپات کېښودل او لاړل چې څوک راځي چې ونه شرمېږي چې ځان یې اوچت کړي نو مفتي صاحب دا هسې ستاسو ځکه تاسو مفتي یې ماشاءالله او قاري صاحب دا ته اوس وګورئ دا هم 4 کسان او څه ورکوي 1 کیلو ټماټر ورکوي 1 صابون ورکوي که نه 1 کیلو ټماټر ورکوي او د بسکټ که د صابون ټیکه درکوي دا او مطلب دا دی 100 روپو ټماټر ورکوي او 4 کسه سره د 4 واړو الله دی جنت ته وایي 4 واړو ګریم دي که نه نو مطلب دا دی چې مفتي صاحب ستاسو نه به دا پوښتنه کوو بریک له ځو د دې باندې راته خبر وکړئ چې که دا داسې د فخر کار وي په دې کې ثواب وي چې بیا موږ هم که چاته 10 روپیو کېږدي د دنیا په مخ کې دا وایي چې 4 واړې ګیرې دي هر سورګیره شاګون نه وي که ترکو زو بریک لا او د دې خپلو درنو مېلمنو نه به په دې باندې رای اخلو او زو د میله د مینه بعد راځو ستاسو سره بیا میلاوي وکړو نو مفتي صاحب څنګه دا تصویرونه تاسو ته موږ وښول نو دا نن سبا زیات په دې سوشل میډیا باندې راځي یو پکچر میلاو نه شو د صوبسین یو ایم پی ایم نو هغه لایف بای صابون ورکوي زما خیال دی په 20 روپۍ به کېږي یا 15 روپۍ او د هغې سره هم تصویر ایستلی دی او هغه بیا په سوشل میډیا اچولی دی مطلب دا دی چې ته ایم پی ای خدای پاک درته یو حیثیت درکړی دی او هغه ته یو صابون ورکوي هغه هم په دغه باندې که نه یا د نورو خلکو دغه کړو په دې تاسو څه وایئ چې زمرود خان زم د دغې کمیونټي کس یم او نن سبا خواستم په کور ناست یو ورک فرام هوم والا کار دی نو بل دا دی چې خلک تپوسونه هم کوي ویډیوګانو شیر کوي وغیره وغیره خو خبره دا ده چې یو تکلیف چې راغلی دی هغه تکلیف اوچتېږي ولې نه جبکې رسول الله صلی فرمایي چې الصدقه تطفئ غضب الرب که رب غصه او دا ډیر ناراضي خو چې صدقه وکړي په هغې د الله غصه هم ختمه شي تر ننه پورې دا ختم ولې نه شو دا ورځ په ورځ زیاتېږي ولې هغې وجه دغه ده چې موږ به اول دا ډیفاین کړو چې صدقه خیرات یا د ګوانډ تپوس کول د هغې مطلب څه دی د هغې مطلب دا دی چې لکه څنګه چې تاسو ووایئ چې بای په ښي لاس باندې چې ورکړې نو چې ګس لاس ته پته نه ولګي چې کوم په سوشل میډیا باندې دا څیزونه راځي نو دا نه صدقه ده او نه خیرات دی بلکې دا د یو بل سړي تذلیل دی او د هغه عزت نفس خلاف یو کار دی نو ظاهره خبره ده چې زه به پخپله دا ما لکه سوچ دغه و چې زه به 2 خبرې خلکو ته کوم چې یو خو په سوشل میډیا باندې غلطې پروپاګنډې غلط انفارمیشن دا بالکل مه شیر کوئ ولې چې تا د وجې نه د چا زندگی خرابېدی هم شي تا د وجې نه یو سړی دروغ ویلی کېږي یو سړی به مطلب د غلط انفارمیشن بل ته ټرانسفر کړي او چې موږ دا خبرې کوو چې توکل دی او مسلماني ده او تقدیر دی نو زه دلته دا وایم چې هلکه ته که مسلمان او تا په الله باندې ایمان دی نو الله پاک دا فرمایلی دی چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ولا تقف ما لیس لک به علم چې د یو خبرې حقیقت تا ته معلوم نه دی یو اتھنټک سورس سره تا ته یو خبره نه ده رسېدلی ته مخکې ولې شیر کوې تا مخکې نورو ته ولې دغه کوې دلته ستا مسلماني کم ځای ده ته چې کله په کیمرې مخکې ودرېږې ورکې د 10 روپو شی او ته ټول دنیا ته ځان ښیې هلته ستا هغه اخلاص هغه د الهیت چرته دی هلته مسلماني کم ځای ده تا ته چې کله یو تکلیف ورسي خو ته په تقدیر باندې واچوې او ته دا ووایې چې بس مقدر کې به دا لیکلی وه د الله به دا خوښه وه خو چې کله تا ته خدای نعمتونه درکړي او تا له یو شی میلاو شي ښه نو هلته خو ته الله نه یادوې داسې به چرته هم تا څوک نه کتلی چې هغه دا ووایي چې یاره مار دا 1 لک روپۍ انعام میلاو شو بس دا به تقدیر لیکلی وه دا به د الله خوښه وه دا څوک نه وایي بلکې چې کله یعنی موږ هر مصیبت الله طرف ته اړوو هغه ځای کې به زما تقدیر او زما ایمان دا مې تجربه ده چې غلط شي بیا په الله باندې نه ولې هلته تقدیر نه دا ټولې دروغ خبرې دي زمونږ ایمان دومره کمزوری دی الله دې معافي وکړي چې ډېر خلکو دا ماته پته لګېدل ده چې هغه مستحق نه دي او هغه صرف ځي او وایي چې بس دا موقع ده او څیزونه جمع کوه خلک په دغه وخت کې ذخیره اندوزي کوي په دې وخت کې ناجایزې ګټې کوي په دې وخت کې ملاوټ کوي هر څه کوي خو دا نه اسلام دی او نه دین دی او نه مسلماني ده او نه اخلاق دی دا هېڅ شی هم نه دی دا دی چې وروره په خپل ګاونډګرۍ کې تپوس وکړه لاړ شه چې ستا ګاونډیانو کې
څوک دي هغې ته پټ په پټه باندې چې هر څه ضرورت دی ورکه بس وایي چې نیکي کر دریا میں ډال الله به د هغې بدل هم درکوي خدای پاک به هغه شي تا ته ریټرن هم درکوي او داسې داسې خلک دي زمرود خان چې دا اوس تېرې میاشتې کې یو سړي یو ځای کې یو شی ورکړو ما ورته یو ځای وښو نو هغه ما ته بدل ټلیفون وکړه چې ما ته 1 लाख روپۍ چې کوم دی فری میلاو شوې نو ما ورته مې قرآن پاک آیات دی چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها خدای پاک وایي چې یو ښېګړه وکړې نو کم از کم زه 10 ګونه درکوم وایي څومره دی وروې وایي 10,000 ما ورته څومره ته میلاو شوې 1 लाख نو سړی په جړا شو دومره پورې چا ټلیفون یې بند کو ولې چې بیا هغه ما ته وروسته بیا وایي چې بھائی خبره مفتي صاحب هم دغه ځای نه جاري ساتو خو ملګري ډېر انتظار وکړو ټلیفون کال هغه سړي خبره مې کوله هغه ما ته وایي چې بھائی زه خو دا کارونه ډېر کوم خو ما ته داسې ایمیجیټ نو ما ورته دا اوس چې کوم تاسو کړي دي په دغه علاقه کې نه تا د تا نوم چا ته پته شته نه د خپل پردی شته نه د رشته دار شته نه څه نه څه مې دې نه اول تا چا سره کول وایي خپلو سره نو ما ورته چلته پته وه نو دا اوس کار د صرف د الله رضا د پته چې هېڅ چا د پته نشته نو خدای پاک دغسې نقد دی په سړي ته بدلې ورکوي نو نن سبا زمرود خان یعنی تقاضا د وخت تقاضا څه ده شرط موږ نه څه غواړي شرط موږ نه دا غواړي چې دا کورونا وایرس دا نه مذهب پېژني نه دین نه عقیده نه نر نه ښځه نه کافر نه مسلمان دا یو بیماری ده دا بیماری چې په چا راله بس په هغه راله اوس حکومتي چې کوم اقدامات دي یا چې کوم ادارې مونږ ته وایي مونږ ته پولیس فوج وغیره نو دلته که مونږ هم ځان ته مسلمان وایو نو مسلمان هغه کس دی چې په هر سچویشن کې دی د قرآن نه تپوس وکړي نو ځکه په خپله په یو خبرې نه پوهېږم نو زه به د قرآن نه تپوس وکړم زه څه وکړم قرآن پاک ما ته دا حکم دی چې فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون که ته په خپله نه پوهېږې نو چې کوم ایکسپیرینس خلک دي د چا تجربه ده چا ته پته ده هغه چې څه وایي د هغې نه تپوس وکړه په هغې عمل وکړه نو په دې مت کې ډاکټر ما دپاره اهل ذکر دی پیرامیډیکل سټاف چې کوم دی نرسنګ سټاف چې کوم دی حکومت چې کوم دی حکومتي ادارې چې کوم دي دا ټول ما دپاره د قرآن یعنی کو مد نظر رکھتے ہوئے د هغه په روشنایي کې چې دوی ما ته کوم تعلیمات راکوي نو هغه په ما باندې لازم دي چې زه هغه فالو کړم او دوی ما ته ولې دا وایي دوی ما ته دا وایي چې ګوره لکه سوشل ډسټنس دی چې دوی وایي چې بھائی کور نه مه وځه په آرام کښېنه کور کې که فرض که یو کس بیمار دی خو هغه چې د کور کې بند شي نو خو دلته به یي که نه اول خو به روغ شي او که مټ شو خو یو به مټ شي که نه خو چې دی لاړ شي او دی 10 کسانو سره میلاو شي نو نور خرابوي نو دلته کې بیا مسلماني څه شی ده رسول الله صلی فرمایي چې مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس او د ژبې نه بل سړی په امن دی نو زه چې تا سره لاس میلاو کوم تا ته زه نږدې راځم تا سره زه میلاویږم او زه بیمار یم نو زه خو تاله دغه نه در کوم صحت نه در کوم ته خو مانه په امن کې نه نو زما خپله مسلماني چرته لاړه نو لکه اسلام مونږ ته دا شی ښایي چې بھائی ته پروټیکشن خپل تحفظ خپل احتیاط دا به لازم کوي ډېر مننه مفتي صاحب وخت شوی د بریک خبره ده چې موږ هر سړی خپله محله کې وګوري چې ګاونډي دی محله کې هر سړي ته پته چېرې دا سړی غریب دی د ضرورتمند دی نو د ټول مخکې خپل ګاونډي سره د محلې والا سره مدد وکړو د ټول نه غټه خبره دغه ده ځکه چې بل لرې ځو او تصویرونه وباسو زمرود صاحب ستا کته کلامي کوم خو زه به دا وایم چې دا د امتحان وخت دی که یو سړی دا ګوري چې ما کې ایمان شته او که نشته نو اول چې څنګه قاري صاحب ووایي چې ملاوټ نو رسول الله صلی فرمایي چې من غش فلیس منا چا چې ملاوټ وکړه هغه زما په امت کې نه دی دا خو کلیر کټ خبره ده دوم حدیث ته رسول الله صلی فرمایي چې یو سړی بینګ مسلم یعنی مسلمان په صورت کې حیثیت کې نه وده کېږي که چېرته دی په ډکه خېټه باندې وخوري او د ده ګاونډي وږی هر سړی د ځان ته نن تله واخلي او ودې ګوري چې د ده په ګاونډ کې وږی څوک پروت دی هغه مزدور هغه ریډی هغه رکشې والا هغه دیاړي والا چې د هغه په کور کې ماښام روټۍ نشته او د خپل ذخیره اندوزي یا د خپل دومره سامان راوړی چې کور کې هر څه پوره دي او د په ډک نس وخوړه او د بچو وخوړله او دی سملستو نو که په دې شپې کې د ده روح لاړو نو رسول الله صلی صفا فرمایلی چې دی به د ایمان په حالت نه مري دی به د مسلمانۍ په حالت نه مري ولې چې دا مسلمان دی نه مسلمان هغه دی چې یشد بعضه بعض رسول الله صلی دا ګوتې داسې یو بل کې ورکړي چې څنګه
چې دا یو بل ته مضبوط یا یو دیوال چې خښت یو بل مضبوطی کی. زمونږ خو زمرد خان هغه قوم و چې کشمیر په زلزلې کې مونږ کم کردار ادا کو، مونږ په خپلو جنګونو کې کم کردار ادا کړی، مونږ په دغه کې سیلابونو کې کم کردار ادا کړی دی. هغه هم زمونږ یو رخ دی او دام زمونږ یو رخ دی. خو په هغه ټایم کې سوشل میډیا نه وه، په هغه ټایم کې ریاکاري دا انداز نه و چې ښکاره نه وه. نو بس په هغه ټایم کې هر سړی لګیا و. کنه کشمیر زلزلې نه غټه زلزله غټ طوفان خو زما چې بل نه دی راغلی، چې کوم سیلابونه راځي دا اوبه چې راغلی وي دا 100 کال اول چې کوم سیلابونه راغلي وو هغه کې پاکستانی قوم څومره یکجهتي څومره قرباني مظاهره وکړه. زموږ خو هغه قوم دی. نو بیا زنن ولې هغه الله پاک فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما خو انسان په ډېر ښایسته صورت په ډېر ښایسته معیار پیدا کړی. ثم رددناه اسفل السافلین. سعودي عربیا نه کال دی او لرې نه دی، نو بخښنه غواړم ستاسو خبره کټ شوې. الله پاک دا فرمایي چې ما انسان په ډېر اعلی معیار باندې پیدا کړی. خو دا انسان بیا په خپله باندې ثم رددناه اسفل السافلین بیا دا اخلاقي یعنی بد اخلاقي او د بدعملي هغه دغه ته ورسي چې بیا قرآن پاک کې بل آیات چې الله فرمایي چې اولئک کالانعام بل هم اضل، چې دا زناور دي بلکې د زناورو نه هم بدتر دي. نو دغسې خلک چې هغه د موقع په تلاش کې اپورچونیسټ کوم ته وایي چې هغه بس دا موقع ګوري چې نن د ګټې وخت دی، نن ملاوټ کوه، نن دا شی کوه، نن دا شی کوه، او د هغې د وجې نه بیا پوره د یو قوم بدنامي د پوره قوم بېعزتي کیږي. نو زه به دا وایم چې ګوره په معاشرې کې په سوسایټي کې که یو ناسور دی او څوک دا کارونه صرف شوشا دپاره دغه دپاره کوي، نو ولې نور خلک خو نه دي مړه، نور خلکو خو غیرت هم شته، مسلماني هم شته، هر څه شته. نو رسول الله صلی فرمایي چې کله ته یو شی ووینې چې غلط کار کیږي فلیغیره بیده، بیا به زور بازو هغه کار رکاو که هغه ته منې که، که هغه نه وي نو ورشه هغه ته نصیحت وکړه، که نه کم از کم لکه مونږ هغې ته خلکو ته وس نه رسي، خو مونږ کم از کم زړه کې په دې باندې دوک یو او دا خبره غلطه خبره ده چې غلط انفارمیشن شیر کول، اپرچونیټي نه فایده اخیستل، ناجایز ایکسپلایټیشن استحصال ناجایزه ګټه کول، په دې ټایم کې ذخیره اندوزي کول، په دغه ټایم کې ملاوټ کول، په دې ټایم کې هغه کار کول چې ته صرف خپل غرض مخته کې. نو دا هغه د سوره 3 کې چې الله فرمایي چې دا اسفل السافلین ته دا خلک اخلاقي درجې کې رسېدلي دي، بل به دې ته هېڅ هم نه وایي. او دا دی چې مونږ پاکستانی قوم شکر دی زمونږ یو نوم دی، زمونږ یو فخر دی، زمونږ یو لیول دی، نو مونږ د هغه نه ولې ښکته راځو. بالکل یو بل کال دی، مفتی صاحب انتظار کوي. هلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زه رئیس خبره کوم د الاحباب نه. څوک خبرې کوئ؟ رئیس احمد. رئیس احمد. ها رئیس احمد د کوم ځای نه؟ الاحباب. اوکې الاحباب نه. ها څه پوښتنه کول غواړئ؟ جی ما د مفتي صاحب نه دا عرض کولی جی جی چې یو خو مونږ ته یو دوه حدیثونه رامخکې شوي دي دې منځ کې لږ کې لکه مونږ ته تازه لیدل شي چې مفتي صاحب د دې تطبیق وکړي ما ته. اوکې جی یو خدا لکه پیغمبر سلام فرمایي چې چېرته وبا ولاګېږي کوم هلته خال وي نور خال ته ځای ته نه ورځي هلته خال ته منډه نه وایي یعنې تښتي ده نه. یو بل دا دی چې پیغمبر سلام فرمایي چې تاسو د بیمارۍ نه د جزام نه داسې تښتئ که فرار الاسد لکه څنګه د مزاري نه منډه وایي داسې منډه ځنې وایي. اوس دا دوه حدیثونه دي د دې منځ کې تعارض راغلی دی. اوس د دې تعارض چې مونږ ته مفتي صاحب لږ تطبیق وکړي د دې څه تطبیق ته اشتغال. اوکې درم د کتونکو د بریک نه مخکې زموږ یو ورور ټلیفون کال کړی او هغوی د مفتي صاحب نه پوښتنه کړې وه او هغه مفتي صاحب ته به یاد دي دوه حدیثونه هغې ویلي چې د دې موږ ته تاسو لږ تشریح وکړئ. یو خو دا وي چې کوم ځای کې وبای نو هغې ځای ته حضور صلی الله علیه وسلم حدیث چې مزه او د هغې ځای نه دې خلک بار نه ځي او بل به تاسو ته دي هغې هم دغه وکړو نو که دې تاسو جواب. زمرود خان الله دې سړي ته ډېر جزای خیر ورکړي، ډېر ښه سوال یې وکړو، ښه پوینټ یې مطلب دې مونږ ذهن ته راوستو. جی جی اصل سوال دا دی چې متعدي بیماري شته او که نشته. جی جی لکه مونږ وایي چې یو بل نه بیماري چې کومه لګي هغې ته متعدي بیماري وایي که نه، چې متعدي بیماري شته او که نشته. نو په دې کې رسول الله سلم په یو حدیث کې دا فرمایي چې لا عدوى ولا طیرة ولا سفر فی الاسلام، چې اسلام کې دا سفر میاشت نه ده که موږ چې منګي منګي ماته وکړو نه،
او خلک وایي بلاګانې راځي او دا هغه رسول الله صلی فرمایي چې دا کنسپټ غلط دی، په اسلام کې دا نشته او متعدي بیماری نشته دی. نو یو حدیث کې خدا دی چې متعدي بیماری نشته، یعنی داسې بیماری نشته چې هغه د یو نه بل ته لګي. دوم ځای کې رسول الله صلی دا فرمایي چې فر من المجذوم فرارک من الاسد، که یو سړي باندې جوزام بیماری ده نو د هغه نه داسې لرې تخته لکه څنګه د زمري نه چې ځان ساتي او د زمري نه تختې. محدثینو دا دواړه احادیث اخیستې دي او په دې تبصره کړې ده. خلاصه یې دا ده چې قدرتي طور سره خلقتاً داسې بیماری نشته چې هغه د یو سړي نه بل ته لګي. لکه مونږ به دا وایو چې ټي بي مرض دی، نو ټي بي مرض چې کوم اولني سړي ته ټي بي مرض لګېدلی و هغه ته د چا نه لګېدلی وه چې د یو نه بل ته لګي، چې د یو ته بل ته لګي نو اولنی سړی څنګه بیمار شو. صحیح ده. ښه زکام چې کوم دی هغه چې کوم سړي ته اول زکام ولګېدو هغه ته د چا نه ولګېدو. نو متعدي بیماری نشته، خو سړي خپل نفسیات دي، د سړي خپل وهم دی. رسول الله صلی الله فرمایي چې که چېرته ستا خپل نفسیات یا خپل وهم تا ته دا وایي چې دا بیماری ما ته لګي او یا تا د بل دا ووایي چې دا بیماری تا ته لګي، نو بیا د هغې نه ځان ساته، بیا داسې لرې تخته لکه د زمري نه چې ځان ساتې. نو خلاصه کلام دا چې د نن سبا حالاتو کې چونکې وهم ډېر زیات دی، زمونږ خپل نفسیات هغه مونږ ته دا وایي چې یاره لکه نن سبا څومره خوف په خلکو ننوتی، نو په دغسې خوف کې زه د خپل خوف د وجې نه هم په بیماري کې مبتلا کېږم. نو د شریعت دلته حکم دا دی چې د هغه نه بیمار سړي نه لرې ګرځه. او دغه شی رسول الله صلی الله په بل حدیث کې به بیان کړی دی چې کله وبا راشي، طاعون عربي کې ورته طاعون وایي، طاعون لکه وایرس دی. نو رسول الله صلی فرمایي چې کوم کلي کې طاعون دی هغه خلک د بهر نه وځي او چې کوم بهر دی هغه د اندر نه راځي. بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دی چې کله مصر ته لاړو نو هلته کې وبا وه، نو هغه خلک ورته مخکې راغله، هغه ته ووایي چې امیر المؤمنین تا سره ډېر قیمتي خلک دي او صحابه دي او مشران صحابه دي، نو هلته وبا ده، نو ته مزه دا خلک په هغه وبا باندې مه مړوه. نو د صحابه ورته ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ارشاد فرمایله. 3 میټینګونه یې وکړه، د مهاجرینو سره، د قریشو سره، د انصارو سره. آخري صحابي ورته راغی، هغه ورته وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدلي دي چې کوم ځای کې وبا ده هغه ځای ته به نه ځئ، او چې کوم خلک په هغه کلي کې دي هغه د بهر نه وځي. لکه سیلف آیسولیشن نن چې مونږ ته وایي چې بای کورو کې سټی ایټ ہوم، په کور کې کېنه، کور نه بهر ته مه وځه. دغه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته 1400 کاله اول ویلی، چاینا په دې باندې عمل وکړو، دغه د وبا یې کنټرول کړه. جرمن کې تقریبا 75,000 کسان د دې وایرس نه افیکټډ وو، خو ډېر لږ کسان 800 کسان په دې کې مړه شو، نور ټول هغه کنټرول کړه. ولې چې آیسولیشن او فورن سیلف ډسټنس، سوشل ډسټنس، چې بای مرزه بس په کور کې کېنه، هغې خلکو په دې باندې عمل وکړو. مونږ چې چاته خبره کوو یا حکومت چاته خبره کوي نو هغه پړي شلوي او وایي چې نه. دغه شانې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه چې کله د دا اراده وکړه چې یاره زه بس واپس ځمه، ولې چې وبا ده نو هلته مونږ ته تګ نه دی پکار. نو یو صحابي ورته وایي چې ای عمر ته د الله د تقدیر نه تښتې، الله د تقدیر نه منډه وهې. نو هغه ورته وایي چې نفر من القدر الله من قدر الله الى قدر الله، او ته چې دا هم د الله تقدیر دی او چې مونږ واپس لاړ شو هغه هم تقدیر دی. نو د الله د تقدیر نه زه وځم بل تقدیر ته، نو هغه هم د الله مرضي ده، دا هم د الله مرضي ده. نو چې زه ژوندی پاتې شم دا هم د الله حکم دی، او چې مړ شم دا هم د الله حکم دی. نو خامخا دا خلک خو زه په وبا باندې نه مړوم. نو اسلامي چې کوم مونږ ته دغه د ارشادات دي دا دي چې کوم سړی په دې بیماری کې ملوث دی هغه د بالکل ځان جدا کی. دومره پورې چې پرون نابل رسته د سعودي نه او د مصر نه دا فتوا هم جاري شوه چې خپله ښځه دې هغه ته نږدې نه ورځي، هغه د بالکل جدا کی، خپل اولاد دې نږدې نه ورځي. ولې چې د ښځې او د اولاد پروټیکشن د هغې حفاظت دا هم فرض دی. ملګری د ملګري ته نږدې نه ورځي. لکه زمرود خان که ته وګورې، مونږ دا وایي چې حکومت په مونږ پابندي لګوي، خو چې سوچ وکړي حکومت د چا دپاره کوي؟ حکومت ګټه کوي؟ نه، حکومت ګټه کوي په دې حالاتو کې، پیسه ګټي. صرف ته مطلب د دې د سوچ وکړه چې ایرلاین انډسټري د هغې څومره تاوان دی، ټریلیون په حساب باندې د هغې نقصان دی.
خو دا حکومتونه چې هر څه کوي دا صرف زما او ستا دپاره کوي. یو کال دی مفتي صاحب انتظار ډېر وکړي. او حکومتونه چې دا لاکډاون کوي یا چې کوم حکومتي ادارې دي هغه دا لاکډاون صرف دې دپاره کوي چې لکه امارات کې به مونږ سوچ وکړو چې امارات کې مونږ سره څومره اسپتالونه دي په هغې کې څومره بیډز دي. ټیک شوه. نو که فرض کوه مونږ دا ووایو چې 1000 کسان 2000 کسان د دې نه زیات خو به نه وي که نه. خو که ته 3000 مریضان راولې اسپتال ته نو به کوم ځای ایډجسټ کوې هغې ته به وینټیلیټر کوم ځای نه غواړې. نو حکومت دا وایي چې به که یو سړي ته بیماري ولګېده د هغه خو به مونږ علاج وکړو خو کم از کم زیات دې نه شي. نو دا لاکډاون صرف زما او ستا ښېګړې دپاره دی. دا لاکډاون صرف زما او ستا د خیر دپاره دی د بچاو دپاره دی. ولې چې ما څنګه اول عرض وکړو چې علاج نشته نو چې د کوم شي علاج نشته ویکسین نشته نو د هغې نه خپل ځان او احتیاط کول دا ضروري دي او دا فرض دی. ډېره مننه مفتي صاحب. یو بل سوال دی زما سره خو د هغې بریک چې زه سوال درکوم زه سوال به وکړم چې بیا تاسو ته یاد وي بیا بریک له ځو. د جمعې مونځ ختم شو لکه جوماتونه بند شو د دې حالاتو وجه او دا ضرورت چې بندول به نو اوس دا راته ووایه چې کور کې مطلب که خلک له 7 کسه راجمع کېږي یا 15-16 کسه نو دی به د ماسپښین مونځ کوي او که نه د جمعې مونځ به دا کوي. په دې به راته لږ معلومات راکړئ. خو اول ځو بریک لا قدرمنو کتونکو بریک له ځو. د بریک نه بعد به مفتي صاحب نه د دې سوال جواب اخلو. مفتي صاحب دا سوال د بریک نه مخکې ما تاسو کړی چې جمعې مونځ ختم شو جوماتونه بند دي نو اوس کور کې به د ماسپښین په دې کې دا مسله ډېر خلک تپوس کوي. نن هم خلکو تپوس کوه تېرې جمعې ته خلکو تپوس کوه خو دې کې 2 مسلې دي. یو دا چې 15 ټیمه لمونځ دی نو 15 ټیمه لمونځ خو دغه د جومات کې نشته خو 15 ټیمه لمونځ خو مونږ په خپله دیره کې په کور کې ایون که یو کس دی او بل ورسره هېڅوک نشته نو هغه د اقامت وکړي نو رسول الله صلی فرمایي چې په هغه پسې فرشتې نیت وتړي او بیا هم درته جمع ثواب میلاویږي. زمونږ خو دومره ښایسته دین دی او چې کومو خلکو اوسه پورې په جمع لمنځونه کړي دي او په جوماته کې کړي دي نو هغوی ته به مکمل د جومات او د جمع ثواب میلاویږي. ولې چې یو عذر راشي او سړی معذوره شي نو ثواب کې کمی نه راځي. چې څومره پورې جمعې خبره ده نو دوستانو جمعې باره کې به تاسو په دې خبره ځان پوه کړئ چې کله د جمعې لمونځ کېږي نو هغه دپاره د حاکم وقت اجازت شرط دی او چې د حاکم وقت اجازت نه وي نو هلته کې جمعه نه کېږي. لہذا دلته کې چې کومه جمعه بنده نو دا د دشمنۍ په وجه نه ده اسلام دشمني نه ده د دین نه بغاوت نه دی دا څه یو کافر ملک نه دی بلکې شکر دی چې زمونږ قیادت د دې ملک چې کوم دی هغه ته وایي القیاده الرشیده. یعنی بیګه ما لکه څنګه چې عزیز خان زمان صاحب دا خبره وکړه بیګه چې کوم ما تصویر کتو نو شیخ محمد بن زاید سمو صاحب السمو شیخ محمد بن زاید هغه د شپې 3 بجې ناست او صرف ځان خبري حالاتونه نو د دوبۍ چې کوم کراون پرنس ته سمو صاحب السمو شیخ حمدان هغه خط ما بل رس پړاو کو نو ما وی چې واقعي چې قیادت دی ته وای چې هغه وای چې ای زما وطنوالو او زما وافدینو یعنی چې کوم مقیمین دي او غیر مقیمین دي زه کوشش دا کوم چې زه به ویښ یم زما سټاف او پیرامیډیکل ډاکټران دا به ویښي چې ته په آرام ودی او ته په خپل کور کې نو دا ټول مونږ دپاره کېږي نو چې کله جمعې اجازت نشته نو بیا جمعه نه کېږي. لہذا دلته په امارات کې خو شرط مسله دا ده چې نه په دیره کې جمعه کېږي او نه د په کور کې کېږي ولې چې اذن د حاکم نشته دی. لہذا د جمعې په ورځ ماسپښین لمونځ ته په جمع هم کوی شي او په خپله هم کوی شي چې کومه تا ته اسانه وي خو چې کور کې په دیره کې هسې 100 کسه ناست دي نو لمونځ دې په جمع کوي او دا وخت سړی غنیمت وګڼي. په دې وخت کې سړی څه تلاوت وکړي چې کوم فیملیو والا خلک دي هغې ته زه دا وایم چې هغه د خپلو بچو ته ټایم ورکړي هغه د خپلې کورواله ته ټایم ورکړي ولې چې موږ دلته لایف خو ټول د ترپې لایف دی ډېر زیات بیزي لایف دی نو اوس موقع ده چې یو بل سره لږ وخت تیر کړي دا وخت الله غنیمت وګڼئ او انشاءالله چې خدای پاک به دا وخت بدل کړي تکلیف مطلب دی لرې شي ان مع العسر یسرا
ان مع العسر یسرا، هر تکلیف نه پس ته خوشحالي راځي. نو زما خو مطلب دی چې دا ریکویسټ دی خلکو ته چې د دین په باره کې تاسو په ځان سختي مه کوئ، ولې چې عباداتو کې مونږ ته الله پاک رخصت راکړی دی، لکه ډسکاونټ یې راکړی دی. فرض که په سفر سړی نو 4 مه کوه 2 رکعته کوه، او 10 نشي کوی تیمم وکړه، په ولاړه نشي کوی په ناسې. دا ټول څیزونه دې دپاره دي چې کله تکلیف وخت نو په هغه کې الله پاک تا نه د پوره عبادت مطالبه نه کوي، نو ته په ځان تکلیف ولې دغه کوي او ولې ځان مشقت کې اچوي. نو ما په دې خبره باندې زړه کې څه شک راولئ. ما مطلب دی چې دا خبره بیا پاکستان کې به زه دا وایم چې مونږ ټول علما چې په هغې کې شیخ تقي عثماني صاحب، مولانا منیب الرحمن صاحب، مفتی منیب الرحمن صاحب وغیره او ټول مکاتب فکر علما دی جمع شو، دی یو لایحه عمل خلکو ته ووایي چې تاسو په کورونو کې اوسئ، بهر مه وځئ. نو مونږ ته پکار ده چې کم از کم هغه علما چې هغه زمونږ مشران دي مذهبي لحاظ سره هم او سیاسي لحاظ سره هم. دا څو ورځې اول د مولانا فضل الرحمن صاحب انټرویو ته حسن خان سره په خیبر ټي وي باندې هغه خلکو ته دا ووایي چې بھائی دا سیاست وخت نه دی، دا دی چې زمونږ اجتماعي او قومي مسله ده او دا یو وبا ده چې دې نه مونږ خپل ځان وساتو. نو د خپل ځان حفاظت دا اول فرض دی، او دا ما څنګه چې وایي چې مقاصد شریعه په هغه کې د خپل ځان حفاظت په ما فرض دی او د خپل بچو حفاظت په ما فرض دی، او دا به زه کوم او دغه مطلوب شرعا دی. او دا د نن حالاتو تقاضا ده چې مونږ حکومتي ادارو سره مکمل تعاون او چې کم ارشادات دی، کم ګایډنس دی، هغې باندې مونږ پوره عمل وکړو او مونږ په ځان هغه سختي نه وکړو چې کومه نه په دین کې روا ده او نه په شرعت کې روا ده او خامخا ځان له تقدیر دی او تقدیر دی او تقدیر دی. ما ته ووایي چې تقدیر باندې دومره ایمان دی نو خوشحالۍ کې خو چېرته هم تقدیر نه یادوي، هلته خو بیا چې ګټه وکړي بیا خو وایي چې دا خپل مایند دی، دا خپل سوچ دی، تجربه ده، او چې کله غم راشي نو بس بیا الله په ذمه ولګوي چې بس ولې الله پاک صرف تا ته تکلیف درکوي، چېرته خوشحالي نه درکوي، چېرته ښېګړه نه کوي تا سره. یعنی دا ټول زمونږ یو غلط کنسپټ دی. بالکل مفتی صاحب آخر کې بس تاسو دواړو کې څوک دعا به کوو، اجتماعي دعا خدای نه وړاندې زه دا وایم چې تاسو اول تاسو خپل ذهن مطابق یو میسج زموږ کتونکو ته ودوئ او په هغې کې خاص کر زما خپل دا دغه لکه شروع کې تاسو ووایي چې یاره د سوشل میډیا استعمال هم ښه وشي، غلط چې کېږي هغه نور ډېر زیات پرابلم کریټ کوي، خلک پریشانه کوي، خلکو ذهنونو کې نور یو شک ور اچي. په دې حوالې سره او دې نه علاوه چې موږ مسلمانان څه وکړو په دې وخت کې چې هغه څه طریقې سره مطلب هغه عبادت وکړي، وژاړي چې الله پاک زموږ نه راضي شي او دا مصیبت ختم شي. نو زه کې یو میسج تاسو هم ورکوئ، بیا قاري صاحب هم، او د هغې نه بعد به بیا یو دعا کوو. زه به خپلو پښتنو وروڼو ته، خویندو ته، میندو ته، مشرانو کشرانو ټولو ته دا ووایم چې یو خو دا کار وکړئ چې په سوشل میډیا غیر مصدقه چې کوم اطلاعات دي دا مه شیر کوئ او مه دا ګناه په ځان اخلئ. نمبر 1. دومه دا چې هره کومه ښېګړه کې تا ته هېڅ ضرورت نشته چې ته غونډې دنیا ته وښایې. په خپلې محلې کې د سره د ګاونډي حال والا او هغه سره چې هر څومره ښېګړه په پټه تا نه کېږي وکړه، الله به درنه راضي شي. درېیمه خبره دا چې که یو سړی مستحق نه دی او خپلې وس رسي نو هغه د مهرباني وکړي او د دې وخت نه دې فایده نه اخلي، هغه د دا راشن او دا خوراک او دې پیسو ته تمه نه کوي، ولې چې دا به زهر قاتل هغه دپاره دا به فایده نه وي. او خپلو کورو کې دا یو موقع یو د الله غنیمت وګڼئ چې خدای پاک موږ ته موقع راکړه چې موږ ټوله فیملي په یو ځای په یو کور کې یو بل سره انډرسټینډینګ زیات کړي، یو بل سره صبر، تعاون، برداشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې په خپله باندې کارونه کول. نو ځکه خپل کور خپل ګڼمه نو بیا به زه په دې کې زه ولې شرم کوم چې زه په خپل کور کې هم بیا ځان نه چودري جوړوم او ناست ویم. دا زما خپل کور دی، نو زه به خپل کور وګڼم، خپل بچي او دی له به زه دومره د محبت یو دغه کریټ کړم، یو ماحول به پیدا کړم چې دی په نظر کې زما هغه محبت، زما هغه عزت، زما هغه وقار نورم زیات شي. نه کې لکه څنګه چې نن سبا چې طلاقونه او جګړې او ناراضګیانې دا خلک تپوسونه کوي دا زیاتېږي. نو زما خو دا خواست دی او بل دا دی چې هر سړی د اجتماعي توبه استغفار په خپلو ګناهونو باندې الله ته دې وجاړي او په خپلو ګناهو د الله نه معافي وغواړي او انشاءالله الله پاک به دا حالات بدل کړي.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قاعدنا الأعظم وسيد الأنبياء والمرسلين المعصومين محمد وآله وصحبه المحفوظين أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم زدنا ولا تنقصنا. یا رب العالمین زمونږ نه د دین خدمات واغستلی کې هر رنګه پریشانو مصیبتونه مونږ ټولو ساتلی کې یو ټي چینل څومره ملګري دي یا رب العالمین ټولو ته ترقي ورکړلی کې یا الله دنیا آخرت ښایسته کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار برحمتك یا رحمن.